سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم. طول حاضرین درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، رب کائنات په تمام عالم اسلام باندې یو عظیمه مهربانی کړې ده چې الله رب العزت سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم دا دولت د ټول کائنات لور کړی دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتګ، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت او نبوت او د هغه د بدن وتلی شوي عملونه د ټول کائنات د پاره رحمت دی. د هغه ذات رحمت، د هغه اعمال رحمت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت قرآن کې وایي وما كان الله يعذبهم وانت فيهم. اے زما بندا په کوم قوم کې چې ته زاغه ټول قوم لا اجتماعي طور سره سزا نه ورکو، په هغوی عذاب نه راولم ځکه ته هغوی کې موجود یې. نو د الله رب العزت د طرف نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټول کائنات د پاره رحمت جوړ شوی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الله وی ته ما د ټول کائنات او د عالمونو د پاره رحمت را لېږلی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین دی. زمنګ پیغمبر په نورو پیغمبرانو کې اعلی، د ټولو پیغمبرانو سردار، د ټولو پیغمبرانو امام او د ټولو پیغمبرانو نه غوره، سرتاج الرسل او امام الرسل او امام الانبیاء. افلت شموس العالمین وشمسنا ابدا فی افق العلا لا تغرب. نور پیغمبرانم په مثل د نورو، زمنګ پیغمبرم نور دی خو نور نورونه غروب شو، زمنګ پیغمبر تر قیامت پورې پیغمبر دی. دا داسې نور دی چې دی باندې غروب نه راځي. د نبی علیہ السلام علم د ټولو پیغمبرانو د علم نه اعلی او داغه حسن و جمال، داغه کمالات، داغه معجزات، داغه کلی، داغه کتاب، داغه بچی،
د هغه صحابه هغه سره چې د کوم ځای نسبت راغلی دی الله په ټولو ځایونو کې اعلی کړی د کائنات اعلی اعلی څیزونه الله سردار دو جهان له ورکړي دي او د دې جهانم سردار او د هغه جهانم سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به آدم علیہ السلام فخر کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي زه به د قیامت په ورځ باندې د ټولو سردار یم او دا څه د فخر خبره نه ده څه د تکبر خبره نه ده بلکې الله واقعي ماله دا سرداری را کړې ده یو انسان په خولې باندې سرداری وایي الله وایي نه دا د فخر او د تکبر خبره نه ده الله رب العزت ماله دا سرداری را کړې د آدم علیہ السلام نواله تر عیسی علیہ السلام پورې تحت لواء حمدی یوم القیامه وی زما د جنډې لاندې به د قیامت په ورځ باندې انا اول من يحرك باب الجنه د ټولو نه اول به زه د جنت دروازه ټکوم او د جنت تمبه به زه ما ته کولاویږي بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان الجنة حرمت على الانبیاء حتى ادخلها وانها لمحرمة على الامم حتى تدخلها امتی وی امتا اے زما امتیانو زما د پاره خوشخبری ده خو ستاسو د پاره خوشخبری ده زما جنت ته اول زما هغه پورې به یو پیغمبر جنت ته نه ځي چې زه نه یم تللی او تاسو د پاره خوشخبری دا ده چې یو امت به جنت ته نه ځي تر څو پورې چې تاسو نه یې تلي دا ډېره د خوشحالۍ خبر نو دا د ربیع الاول میاشت ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د راتګ میاشم ده او د نبی علیہ السلام د تګ میاشم ده نو دی وجې نه ظاهري سوق او ظاهري خوشحالي مناول پکې انسان حیران شي زړه کې به خوشحالي ډیره لري غم به کم کې ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتګ د ټول کائنات د پاره رحمت دی نبی علیہ السلام که د دنیا نه لاړم اوسم نبی علیہ السلام د ټول کائنات د پاره رحمت دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سره رحمت نه دی ختم شوی تاسو ګورئ موږ چې بیت الله ته لاړ شو 15 لکه 10 لکه روپۍ ولګو نو بیت الله ته ځو نو سره مسجد نبوي ته ځو چې څنګه د الله کلی ته ځو دغه رنګې د آقا کلی ته ځو دوانو ته ځو او همدغه پیغمبر دی تر قیامته پورې پیغمبر دی نو دی وجې نه عزتمندو نبی علیہ السلام سره تعلق ساتل د هغه د سیرت صورت نه ځان خبرول دا ضروری دي نو په دې میاشت کې عموما د نبی علیہ السلام سیرت بیانېږي د هغه بچپنه د هغه پیدایش د هغه رسالت د هغه معجزات د هغه جنگونه جهادونه او دا شان د هغه اخلاق او د هغه بیبیانو سره حسن سلوک غلامانو سره حسن سلوک او گاونډیانو سره حسن سلوک او د ټولو دنیا خلکو سره د هغه روابط او طریقه کار بیانېږي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت بیانول د دې وجې نه ضروری دي چې کله انسان د چانه خبر نه نو د هغه تابعداري کول هغه ته به ګرانی یو لیډر چې ته نه پیژنې نو ووټ به ورته څنګه واچې د هغه انتخابي نشان نه پیژنې نو چې ووټ له لاړ شي چا ته به ووټ اچې یو سړی پهله ځل ووټ اچوي په هېڅ نه پوهېږي اکث ورته وایي په دې کاغذ باندې سټیمپ ولګوه نو هغه ما ته خو پته نشته چې زه به چاله ووټ ورکوم نو بهرحال عزتمندو چې کله موږ او تاسو د خپل زندګۍ ټول احکامات د چا تابع کوو او د هغه په طریقه به چلو نو چې ته د هغه نه واقف نه یې نو څه به دویم دا دی څوک چې چا سره مینه کوي د هغه نه خبري موږ او تاسو نبی علیہ السلام سره مینه کوو د خپل بچو نه زیاته د خپل مور او پلار نه زیاته د خپل کلی نه زیاته د دې ټولو نه کوو که زمونږ د کلی څوک توهینو کې برداشت کوو خو د پیغمبر د کلی توهین نه برداشت کوو که زمونږ د کلی د ښه سړي توهین څوک وکړي مونږ یو زه خیر دی معاف به یې کړو خو د پیغمبر د کلی د عزتمندو د یو لرګي او د یو ځمکې او د خاورې څوک توهین وکړي مونږ یې بد ګڼو مونږ یو داسې به نه کړي یو ځل یو بزرګو هغه مدینې ته تلو
نو هغه مدینه کې ماسته راوغوښتل، ماسته یې خوړل، چکا ماسته دهی. نو هغه چې هغه خوړل نو لږ تراوه شوي وو، نو په زړه کې یې رال چې مدینې ته ګوره او دې ماستو ته ګوره. ویل دا څنګه ماسته دي؟ نو هلته مدینې جومات کې پخوا به هلته خلک اوده کېدل هم پاتې کېدل به مسافر به پاتې کېده، اوس خو پابندیانې دي. اوده شو، خوب یې وکتو، نبي علیه الصلاة وسلام وله خوب کې رالی، وایي زه چې زمونږ د کلي د ماستو ته بد ماسته وې او غیبتونه یې کوې نو زمونږ د کلي نه وځه. چې راپاسېدو خولې خولې و. هغه وخت کې یو لوی ستر عالم و، هغه له لاړو، وایي داسې خوب مې لیدلی. هغه ورته ویل د کلي نه وځه، بیا راشه خیر دی، خو تا چونکې بې ادبي کړې ده. نو هغه ډېر پریشانه شو چې چېرته ایمان رانه سلب نه شي. سردار دو جهان ما ته غوسه شو او ما ته ویلې زمونږ د کلي نه وځه. نو هغه ولې تسلي ورکړه چې نه، ته ښه سړی چې داسې خوب دې لیدلی دی، سردار دو جهان دله خوب کې راغلی او تا سره مینه ده، ځکه تا ته داسې ویل چې ګوره ما سره مینه هم لري او زما د کلي څیزونه در باندې بد لګي. اوس که یو انسان هلته ماسته وخوري وي دا ماسته مې خوښ نه شو نو خیر دی، ویلی شي یاره ماسته صحیح نه دي، خوښ مې نه شو. خو صوفیا علما او بزرګان دین د هغوی عشق او محبت نبی علیه السلام سره او دین سره زیات دي، نو هغوی په وړو وړو خبره نیول کېږي او د الله د طرف نه په هغوی باندې پکړ راځي. لکه د خپل بچي نه بنده زیات خفه کېږي. نو دې وجې نه یو مقوله د حسنات الابرار سیئات المقربین، وایي دا موږ او تاسو چې کومې نیکیانې کوو، الله ته چې کوم نږدې خلک دي هغه دوی ته ګناهونه وایي چې مړه دا هم څه نیکي ده. دا چې په چربانګ په غوابانګ مال باندې راپاسېږي او دا منځونه کوي دا هم څه نیکي ده، هغوی دوی ته ګناه وایي. خو موږ نه که څوک تپوس وکړي چې سهار مې مونځ کړی دی غوابانګ مال، یو چربانګ یو غوابانګي، خلک چربانګ راپاسېږي، زمونږ خلک غوابانګ مانګ چې غواګانې هم رمباړې شروع کړي بیا راپاسېږي. خو بیا هم مونځ یې مونږ یو شوی دی، تا دپاره دا هم ډېر دی. خو نیکان خلک وایي دا هم څه مونځ دی چې بې ټیمه وشي، دا هم لا څه مونځ دی چې په خپل وخت کې ونه شي. نو مقربین انسانان الله رب العزت زر هغوی ته خوب کې یا داسې بلې طریقې سره د پیغمبر په ژبه باندې صحابه کرامو نه به چې لږ څه کار وشو الله به یادون راولېږل، ویل دا څه کوئ. او دا شان صحابه کرامو نه به نبي علیه السلام په وړه وړه خبره باندې خفه کېدو، ویل داسې تاسو ولې کوئ. یو صحابي پوخ ځای جوړ کو، ویل دا ته څه کوې چې پوخ ځای جوړې، او دا خو ښې روپۍ نه دي چې دا په دې ولګولې، هغه وران کو. اوس پوخ کور جوړول ناروا نه دي، خو نبی علیہ السلام غوښتل دا چې زما صحابه لږ په ځان باندې سخته تېره کړي، لږه قرباني تېره کړي او دوی د امارتونو په ځای باندې په دین باندې خواري وکړي چې خلکو ته دین ورسي، ځکه دوی خو د دین بنیاد دی. نو چې بنیاد څومره مضبوطي هغه شان به ماڼۍ او کور مضبوطي. نو دې وجې نه صحابه کرامو باندې سخته تېره شوې ده. هغوی بعضې هغه حلال کارونه او هغه مباح کارونه او هغه کارونه چې هغه د سیل سپاټو کارونه او جایز خو دي، خو نبي علیه الصلاة وسلام هم ورته ویلي چې مې کوئ، او صحابه کرام خپل هم نه دي کړي، هغوی سره شوق ډېر نه دی لرلی، ځکه هغوی دین رسو. نو د نبي علیه السلام سیرت په دې ورځو کې بیانېږي چې تا د پیغمبر نه ځان خبر کو نو د هغه اتباع به درته اساني، د هغه تابعداري به درته اساني، د آیډیل نه به خبرې او داغه د صفات او معجزاتو نه به خبرې چې داسې انسان بل په دنیا کې نشته دی، ګینې زه به هغه پسې تلی وی. سردار دو جهان هر اعتبار سره اعلی دی، ګینې څوک دی وښیي که نه داسې مشر په دنیا کې چې د نبي علیه السلام توکان هم صحابه او ځمکې ته نه دي پرېښي، او ستا مزېداره ښځه ده او ګلالۍ ښځه ده او ډېرې خرچې دي کړي، خو چې کور ته لاړ شي او توکان یې دله په سالم کې واچوي او یا هسې دله د باندې توکانې راولي، نو په دې وړه وړه خبره خلک طلاق ورکوي، کوي تا زما توهین وکړو. او د نبي علیه السلام د اودسو بم صحابه کرامو به ځمکې ته نه پرېښلي. نو د عشق او د محبت داسې داستان چېرته نه دی تېر شوی. په نبي علیه السلام باندې به تیرونه راتلل او خلکو به ویشتو، صحابه کرام به مخې ته ودرېدل، دا وړه خبره.
د بل چا دپاره ځان ورکول. نو دې وجې نه د نبي د سیرت نه به ځان خبرې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت کی یو صفت بیانیږي ابن الذبیحین، د دوو حلال شوي خلکو زوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العزت د د پیدایش نه د د نسب حفاظت کړی دی، د د کورنۍ حفاظت یې کړی دی، چې کم کسانو نه دا پیدا کېدو الله رب العزت دغه کسانو حفاظت کړی دی، او الله د کومو کومو ځایونو نه ساتلی دي. ابن الذبیحین بعضوی روایاتو کې داسې راځي، بعضوی دا روایت نه دی، خو د نبی علیہ السلام په حق کې ابن الذبیحین ویل صحیح دي، ځکه هغه د دوه ذبح شوو انسانانو زوی دی. څه معنا ده؟ معنا دا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله فیصله کړې وه چې زه به سردار دو جهان دنیا ته رالیږم، د ټولې دنیا خلکو که غوښتل او که نه غوښتل اوس به سردار دو جهان دنیا ته راځي، که د چا خوښه او که نه خوښه. الله رب العزت دنیا ته سردار دو جهان فیصله کړې وه، د آدم علیہ السلام نه مخکې کړې وه، د پیغمبرانو نه مخکې کړې وه چې زه به اخیری پیغمبر رالیږم، بلکې د هر پیغمبر نه الله وعده اغستې وه. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، الله وی ما د پیغمبرانو نه وعده اغستې وه که زما اخیری پیغمبر ستاسو په وخت کې راشي تاسو به د هغه مرسته او امداد کوئ او د هغه تابعداري به کوئ. بیا هر پیغمبر د خپلو امتیانو نه وعده اغستې وه چې زه خو ستاسو پیغمبر یم، خو که سردار دو جهان اخیری پیغمبر رالو نو هغه چې درته څه وایي هغه به منئ. پیغمبرانو به د هغه نه وعده اغستې. نو الله رب العزت سردار دو جهان دنیا ته رالیږو، فیصله کړې وه. نو هلته د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام فرزند ارجمن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام فیصله وشوه د الله په دربار کې چې ته خپل بچے حلال کا، ذبح کا. ابراهیم علیہ السلام روان شو، چاړې راواغسته، باقاعده فیصله وکړله، بچیم تیار، پلارم تیار. بچے پلار د بچی نه تپوس کوي، صرف د دې دپاره د هغه ایمان چیک کوي. وایي څنګه چل دی؟ ما خو داسې لیدلي انی اذبحک فانظر ماذا ترى، ما خو لیدلی چې زه تا علالومه، د پیغمبر خوبم وحی ده، ما ته الله حکم کړی دی، ستا سم فیصله ده. هغه وایي فافعل ما تؤمر، تا ته چې څنګه الله ویلي هم اقه شانو کا. د هغه مور بیبیم دا وایي وی ما ته الله حکم کړی دی. ابراهیم علیہ السلام ورته وی بس الله درته حکم کړی، بس دا د الله مال دی، د الله نه قربان. په یو کس ذبح کېدلو باندې د څومره کسانو په زړه باندې اره راځي او چړې راځي، بیا خپل بچی حلالول. او دا ورته نه وایي چې ته حلال کا په قصاب باندې، په خپل حلال کا، په خپل باندې بچی حلالول، د هغه خپې تړل، هغه راسملول او هغه عزتمندو هغه سره او بیا په هغه باندې چاړه راښکل، دا څومره غټه خبره ده. او د ابراهیم غوندې طاقتور پیغمبر هغه به چاړه راښکله د الله حکم کې، هغه خو هر څه د الله نه قربانو. خو عزتمندو الله ته خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتګ منظورو. علی ابراهیمه ما خو تا ته حکم کړی چې خپل بچی حلال کا، ستا خو 100% یقین دی چې دلته به دا حلالیږي، اسماعیل به حلالیږي. اے ابراهیم تا ته څه پته ده؟ زه به د اسماعیل نه محمد رسول الله پیدا کوما. خو یو امتحان دی. نو الله اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بچ کو، ځکه الله محمد رسول الله را لیږلو. او محمد رسول الله د اسماعیل علیہ السلام دته بنو اسماعیل ویل کېږي، د خاندان ته، د عربو خاندان ته څه بنو اسماعیل، لکه څنګه د اسحاق علیہ السلام اولاد ته بنو اسرائیل وی یا بنی اسرائیل، نو دې ته بنو اسماعیل وی. د ابراهیم علیہ السلام درې زامنو د دنیا دا څومره خلک چې کوم دي دا د ابراهیم علیہ السلام اولاد دي. دا اسرائیل چې کوم دي اوس دا دور کې اسرائیل، دا د ابراهیم علیہ السلام یو زوی اسحاق علیہ السلام، او د ابراهیم علیہ السلام یو کډه وه سارا بیبي. نو اسحاق علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام زوی دی، د سارا بیبي نه پیدا شوی دی. او دا څومره بني اسرائیل چې کوم دي دا د هغه اولاد دی. ځکه د اسحاق علیہ السلام زوی شوی بیا یعقوب علیہ السلام، او د یعقوب علیہ السلام یو زوی یهوذا یا یهودا، نو دا یهودان د هغه بچي دي. نو یهودیان د اسحاق علیہ السلام په واسطې سره د ابراهیم علیہ السلام بچي دي. او د مور نوم یې د سارا، زمون خلک یې اوس ږدي دا نوم هم ږدي، سارا بیبي. او
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابراهیم علیہ السلام زوی دی خو د اسماعیل علیہ السلام په واسطه سره د ابراهیم علیہ السلام بل زوی اسماعیل علیہ السلام او داغه د مور نوم دی هاجره بیبي هاجره. نو دا عرب چې څومره دي دا د هغه اولاد دی د هاجری بیبي اولاد دی وایي دوی ته بنو اسماعیل وایي. دا د اسماعیل علیہ السلام په واسطه سره د ابراهیم علیہ السلام اولاد دی. او زمونږ دا پښتانه او دا نور قومونه دا د ابراهیم علیہ السلام یو بل زوی دی مدین. سو کوئی پیغمبر دی سو کوئی پیغمبر نه دی نو موږ د هغې اولاد نو دا عرب شو او اسرائیل شو او موږ دا موږ خپلو کې تربوران یو. بعضې خلکو ویلی دي چې دا پښتانه بني اسرائیل دي ځکه بني اسرائیل سخت قوم تیر شوی دی په دې وخت کې دا سخت قوم تیر شوی دی. نو ډېرو خلکو ویلی دي وایي دا بني اسرائیل دي دا بني اسرائیلو به مار څه کې چونچې چونانچې کو وایي دا پښتانه هم دغه کارونه کوي سم کار خراب کی او کارو کې به وروسته سوچونه کوي. نور قومونه مخکې سوچ کوي دوی وروسته سوچ کوي. یار په ځان خو پوه نه شم دا کار خو مې سم ونه کو نو په ځان به څنګه پوه شي لږ ساعت خو ته سوچ وکړه نو په ځان به پوه شي ته خو سوچ نه کوې د دې صفاتو د وجې نه ویلي. نو خو صحیح خبره دا ده چې دا بني اسرائیل نه دي هغه بیل قوم دی دا بیل قوم دی. داسې چې مخکې ځي نو ټول د آدم علیه السلام اولاد بیا یو کیږو خو په ابراهیم علیه السلام وخت کې موږ تربوران یو بیل بیل یو. هغه د بیل نکاح اولاد دی. زمونږ د نیا نوم دی قنطوره بیبي د ابراهیم علیه السلام بله بیبي و قنطوره او دا د مدین مور وه او موږ د هغې اولاد یو. نو درې بیبیانې دي ساره هاجره قنطوره او درې زامن دي اسحاق علیه السلام اسماعیل علیه السلام او مدین. نو دې طریقې سره دا ټوله دنیا د هغه اولاد. نو ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ذبح کو د الله ارادی جدا دی. الله وی اے ابراهیم تا ته پته نشته دی زه خو محمد رسول الله را لیږم تا ته پته نشته چې هغه به د اسماعیل په خاندان کې راځي ته تکړه شه ابراهیم اسماعیل علالوا او زه به اسماعیل بچ کوما ځکه چې محمد رسول الله را روان دی. نو یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه طریقې سره د ذبح نه بچ شوی دی چې نیکه اسماعیل علیہ السلام بچ شو. دویمه طریقې سره د نبی علیہ السلام نیکه عبدالمطلب هغه اراده وکړه چې د زمزم کوې را تازه کی. څه وخت کې جنګونه مختلف شوي دي کعبه شریفه هم څو ځل نړولی شوې ده او بار بار د دې تعمیر شوی دی خو په مغه تعمیر باندې کېدو کوم چې ابراهیم علیه السلام بنیادونه هغه جوړ کړي او دا شان د زمزم کوی هم بند شوی. بعض دا واقعه بیانوي بعض وایي هسې څه اختلاف رالی او یا عبدالمطلب کوی کنستو نو خپل بچي نه یا دا خلکو سره لانجه راله هغه ویل کاش چې زما لس بچي وي او زما دا مټې به ډېرې مضبوطې وي نو ما به دې خلکو ته چل ښودلی وی چې څنګه جنگونه څنګه کیږي او کارونه څنګه کیږي او زور زبردستی څه ته وایي. زه نیک کار کوم او تاسو ما منې کوئ. لکه اوس هم دې دور کې داسې شته یو کس جومات جوړوي بل ملک خوښه نه وي هغو سره منډه نه وایي وایي خپل کار دې کوي هلکه دا خو د الله کار کوي. زه خیر دې نیم جومات به ستا په نوم کي که نه بار په ګیټ باندې دوه دروازې دي یو باندې ته نوم ولیکه بل باندې د دې بل نوم ولیکه یو نوم جومات لکې غوستی چې خو ډبل کې ده که ډبل خان جومات دا څه خبره خو نیک کار کول پکار دي. نو بهرحال او بیا دا نظر ومنلو یا الله کماله دې لس بچي را کړه لسم بچی به ستا په نوم باندې حلالوم. خلکو به نظرونه قسم قسم منختې کولې ویل لسم بچی به ستا په نوم حلالوم. الله رب العزت ول لس بچي ورکړه لسم بچی عبدالله اوشو د نبی علیه الصلاۃ والسلام والد محترم. نو چې دا بچی اوشو هغه حسب نظر چې څنګه نظر منښته کړې وه روانې کو مینا ته ټولو خلکو ورته ویلې دی ماشوم دی چهرې ته وګوره دی نوراني مخ ته وګوره او دی حلالولو ته وګوره ویل نه ما نظر منلی دی. بیا دې کې بعض تاریخونو کې نور واقعات بیانوي چې مختلف علماو نه تپوس وکړو دغه وخت چې کوم عالمانو یو ستر عالم یا خلکو له مشوره ورکړه چې د یو نفس قیمت سلو خان دی نو سلو خان حلال کا. بعض وایي قرې پې وکړله پنځو خانې واچول یو طرف ته د نبي علیه السلام د پلار نوم واچو چې د چا نوم راوختو هغه به حلال کو پنځو خانو نوم راوختو
راونه خطو، د عبدالله نوم راوخطو، بیا لس، بیا شل، بیا دیرش، تر دې پورې چې کله یې سل کړه نو بیا د سلو اوښانو نمبر رالو. نو سل اوښان د نبي علیہ السلام د پلار په سر کې حلال شوي دي. نو نبی علیہ السلام بیا دلته بچ، پلار یې د مرګ نه بچ. نو دې وجې نه نبي علیہ السلام ته بعض تاریخونه والا ابن الذبیحین وایي، د دوه ذبح کېدونکو انسانانو اولاد او زوی. نو بهرحال عزتمندو، الله رب العزت موږ او تاسو له یو عظیم پیغمبر را کړی دی. دا یو مسله به درته بیان شوه د سیرت حوالې سره، چونکې د جمعې په ورځ موږ تاسو ته مسایل بیانو. نن درته یو مسله بیانوم. بعض کسان ډېر تپوس کې د ډېر وخت نه، او دغه خلکو سره یو ظلم روان دی. د جنازې په حق له او د غسل په حق له بعض خلک تپوس کوي او د تدفین په باره کې چې جی د اجراګانو، د مخنث او ټرانسجنډر او دغه رنګې د اجراګان، نرښځې، خواجه سره، د دې جنازه کول پکار دي که نه، او دې له به غسل څنګه ورکې، او د دې نکاح کېږي که نه، او د دې د میراث مسله. نرښځي عزتمندو درې قسمونه دي، خو عام اعتبار سره دوه قسمه خلک دي. بعض کسان هغه چې هغه قدرتي طور سره الله رب العزت داسې پیدا کړي، داسې مکس پیدا شوي. هر انسان له الله خپل خپل صفات ورکړي، دا یې دغه شان پیدا کړی. نو د ده اختیار خو نو داسې به نه پیدا کېدو. نو چې کوم انسان د الله په تکویني امر سره دغسې پیدا شوي، نو هغه هېڅ ګناهګار نه دی، او هغه په معاشره باندې هېڅ بوج نه دی، او هغه هم زموږ په شان یو فرد دی، او هغه هم انسان دی، او هغه هم اشرف المخلوقات دی. او الله رب العزت په دې ټولو مخلوقاتو باندې د انسان نه علاوه هغه له فوقیت ورکړی چې انسان یې پیدا کړی او اشرف المخلوقات یې پیدا کړی. او دا هر چا سره داسې کیدی شي. دا الله یو نظام دی. څنګه چې الله نورې بیماریان یې پیدا کړي، دا هم یو بیماري شان ده. نو په چا باندې یو بیماري، بل انسان دی روغ رمټ دی، د ملک صدر دی خو د کینسر بیمار دی، روزانه مري لګی دی. څوک د شوګر بیمار دی، څوک دا خو الله امتحانګاه جوړه کړې ده، هر انسان یې په امتحان کړی. یو مظلوم پیدا کړی دی، بل ظلم کوي، بس هغه ځان خرابوي. نو الله رب العزت د امتحان دپاره داسې پیدا کړي. خو کم کس چې په زور باندې ځان اجړا کوي، دا به ناروا ده. او دا شان په زور باندې د ښځو هغه چلن په ځان کې را پیدا کوي، بیا دا ناروا ده. او چې قدرتي طور سره داسې پیدا شوی دی، نو موږ او تاسو به هغې سره ظلم نه کوو. بعضې کسانو کې مشهوره ده، وایي د اجړا جنازه به نه کوي، او د اجړا جنازه د سره شته نه دی. دا خبره خو غلطه ده، او دا خو د ګناه خبره ده. او د شپې به دفن کې چې څوک یې هم نه ګوري، او جنازه به هم نه کوي. دا خو غلطه او د جهالت خبرې دي. دا خو یو بنده دی د الله، او یو انسان دی، او دا خو بې اختیاره داسې دی، په خپل اختیار خو داسې نه دی. البته چې اوس کوم نسیږي او ګډیږي او پروګرامونه کوي، دا د خپل کار دی، دا اوس غلط کار دی. د دغه څیز به مخالفت کې چې کله ګډیږي ته ورته نه ناست یې، ښه ګیرم دی او سره ګډیږي، او چې کله د جنازې وخت راشي د دې جنازه نه کېږي، نو دا خو ستا د وجې نه ګډیږي. چې دې اجړاګانو ته څوک کینني، نو دوی خو د پیسو د وجې نه، او بعض د غریبۍ د وجې نه، او بعض د مستۍ د وجې نه، نور اکثر پکې د نیستۍ د وجې نه. ځکه ملک والاو سره حکومت ریاستو سره څه مدد نشته. مولیان ته ځان ډډې ته کوي، تبلیغ والا ته ځان ډډې ته کوي، نور ته ځان سیر ته کوي. واحد تبلیغ والا دي عزتمندو چې دوی اجړاګانو دپاره ډېر محنت وکړو، او په اجړاګانو کې علما کرام پیدا کړو. بله ورځ ما وکتل یو اجړا مړو، او یو ویډیو چا جوړه کړې وه، د اجړاګانو کې یو کس عالم شوی دی، هغه زما چېره خلکو ته مه ورکوي، ځکه خلکو نه تنګېږم. بیا موږ خلک نه معاف کوي چې د الله د پیغمبر دین حاصل کی او د پیغمبر وارث جوړ شي. بیا هم خلک وایي مړه دا خو هسې مورته ده، او دا فلانۍ ده، او دا ډینګرۍ ده. هلکه دا ستانه په زر درجې ښه دی. د سردار دو جهان ځان وارث کړی دی، پټکې په سر کړی، ګیره پرې غوستله، او عزتمندو او الله رب العزت کنډم پیدا کړی دی، او د دې باوجود هم د سردار دو جهان دین په دنیا کې پیلاوي او ختم. داسې اجراګان شته عزتمندو چې هغوی کله بیان کوي که نه، نو زموږ د بیان نه مزیدار بیان کوي. داسې اجراګان دي هغې کې شته، او د الله په دین دومره مین دي او دومره قربانیان یې کړي چې هغه بیان کوي، بې اختیاره به ورسره ستا د سترګو نه اوښکې رواني.
چې الله دا یو ناقصه بنده تا پیدا کړی، کمزورې بنده دې پیدا کړی دی، خو دا په علم کې او دا په عمل کې او دا تا نه په یریدلو کې او یا الله دا خو او په اخلاقو کې او هر اعتبار سره زمانه ښه دی. خلکو عزتمندو سترګې د هغه مخې ته خړي شي، د هغه عملونو ته چې وګوري، هغه نیک اعمالو ته او د هغوی په شپې را پاڅېدلو کې او الله ته جړاګانو ته، او چېرته الله رب العزت نه ګیله نه کوي چې الله زه دې ولې داسې پیدا کړی. نو دې وجې نه معاشره کې دوی سره بد سلوک کېږي. نبي علیه الصلاة وسلام خو وایي چې تاسو الله مخلوقاتو کې د ټولو نه اشرف پیدا کړی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ښکلی صورت یې دله درکړی دی، ښکلی صورت خو د هغوی مي. او نبی علیه الصلاة وسلام خو به په امت دومره خفه کېدلو چې بخاري شریف کې دی چې یو ځل د یو یهودي جنازه را روانه و، نبی علیه السلام ورته پاڅېدو به حیثیت انسان چې دا زما یو امتی و خو په بله لار باندې لاړی. نو نبی علیه السلام خو یهودي ته هم پاڅېدلی دی. نو جړاګانو پورې خندل حرام دي او هغوی پسې ملنډې کول او دا شان عزتمندو هغوی په عذابول، هغوی په ګناه مجبورول او دا شان عزتمندو د کور نه ویستل. زمونږ پښتانې د کور نه وباسي، داسې بیماریانې په انسان راځي که نه، د شرم بیماریانې. که تا د بیمارۍ د وجې نه سبا زوی وباسي بیا به څه کوې؟ ته خو صرف د خوراک مشین په کور کې پروت او هېڅ کار نشي کولی، لس کاله دوی شو په کټ باندې پروت یې. که ستا زوی دا وایي چې دا خو هسې د خوراک مشین دی او څه کوې، یو انجکشن ورله ولګوه او مړ یې کړه. او داسې خلک کوي انګریزان چې کله هغوی د مشر نه د خوراک مشین جوړ شي او کار نشي کولی، بس هغوی ورله د نشې ستن ووایي مړ یې کړي. نو هر چا کې کمزوریانې شته عزتمند. نو دې وجې نه دې خلکو باندې رحم وکوئ او حکومتي او ریاستي ادارو له پکار دي چې ډېره دارالکفالت څنګه دارالیتام وي، د کفالت ځایونه وله جوړ کړي او هلته وله تعلیم ورکوي، د قرآن تعلیم، د ترجمې تعلیم، او په دې کې خپل داسې کسان شته چې عالمان دي. نو رحم کول پکار دي. زمونږ پښتانه اجراګانو سره ډېر غلط معاملات کوي. بیا دا پنجاب والا دا خلک ښه دي، هغوی دا بزرګان ګڼي، هغوی وله پیسې ورکوي، وایي جا چېرته به دعا وکړي نو خرابېږي. نو د هغوی خو څه قصور نشته دی، د هغوی دپاره شریعت باقاعده احکامات بیان کړي، د هغوی د نکاح احکامات شته او دغه رنګې د اجراګانو د دوی چې کوم دی د میراث احکامات شته او د دوی د واده احکامات شته او د دوی د جنازې احکامات شته چې جنازه به یې کېږي او دا شان عزتمندو دوی به صف کې کوم ځای کې ودرېږي د دې احکامات شته او دا شان دوی به سنت کېږي دا احکامات شته چې مالدارۍ حج به کوي دا احکامات یې شته او دا حیثیت یې شته. البته دا د عزتمندو چې د دوی درې قسمونه دي او د هر قسم احکامات جدا جدا دي. یو قسم ساده اجراګان دي، دا ساده اجراګان او یو ته ویل کېږي خنثی مشکل او بل ته ویل کېږي خنثی غیر مشکل. درې قسمه دي. اجرا خو دې ته ویل کېږي چې دا در حقیقت سړی وي او مرد وي، خو د ډیل ډول د جینکو په شان باندې وي او د ښځو او دغه رنګې د سړو چې کمې مادې نه جوړېږي هغه مکس شوي، نو د ده خو پکې ګناه نه وي، د ده فطري طور سره میلان کېږي د ښځو جامو ته، د ښځو کپړو ته او دغه رنګې د ښځو چې کومې څیزونو ته میلان کېږي د دم کېږي، خو نور در حقیقت دا مردانه وي. نو چې کله دا مرد دی نو ټول احکامات پې د مرد راځي د عام اجرا باندې. مخنث ورته ویلی کېږي، خواجه سرا ورته ویلی کېږي. نو د ده وادم صحیح دی، د ده بچیم صحیح دي او دا شان د ده مونځم صحیح دی، د ده روژم صحیح ده، د ده حجم صحیح دی چې دا مړ شي د ده به جنازم کېږي. خصوصا چې کوم ګډېږي نه، بعض علما ویلي دي چې کوم ګډېږي او یا بدفعلي کوي، بد کارونه کوي، نو چې کوم داسې ستر مولای غټ مولای هغه له پکار دي چې د جنازه نه کوي. د دې وجې نه صرف چې خلکو ته د دې کار هغه مذمت راشي په زړونو کې چې یار دا ګډا کول دومره بد کار دی، پلاني مولای ګوره جنازه ونه کړه. نور د دې مطلب دا نه چې جنازه به یې نه کوي، جنازه به یې کوې، ځکه ټول ګناهګاران یو، هغه یو ګناه کوي ته بله ګناه کوي، هغه بله ګناه کوي.
خو داسې مقتدا لوی عالم به د هغه جنازه کې کله نه شریکېږي چې خلکو ته پته ولګي چې دا ګډا کول، دا نڅا کول، دا بد کار دی. ګوره غټ مولا دی بیا جنازه نه کوي، نور دا نه ده چې نور مولیان به نه کوي یا نور عوام به د هغه جنازه نه کوي، ټول به کوي. دا زمونږ روغ روغ هلکان دي، تاسو ګورئ دي ویډیوګانو ته چې مري ته ځي دا ټول ګډېږي جړاګان شي. او دا څه کې وروره بوډاګان کسانی، او تاسو ګورئ چې د زوی واده ښه مزېدار پکې ډولقي خوځوي او هر څه کوي. نو که جړا دې ته وایي چې کوم ګډېږي نو بس بیا خو دا ټولې جړاګان شو چې چا یو پیره تاو شوی را تاو شوی، خو هغه یو ځل هغه لس ځل تاو شوی او ته یو ځل تاو شوی را تاو شوی. وایي که د سکول په زمانه کې او که هر ټایم زمانه کې خو ته هم تاو شوی را تاو شوی، څه نه څه دې ګاډي نه خوځولې ده. نو د دې وجې نه عزتمندو هغه خو سړی دی، ټول احکامات به چې جنازه وشوه نبی علیہ السلام یصلو علی کل بر و فاجر، هر نیک او بد باندې جنازې کوي او منځونه کوي. د مونځ احکاماتو دي کې گزاره کیږي. بعض کسان تپوس کوي ما سره وایي سودخور ولاړ دی، بس تا خپل مونځ دی، دغه خپل مونځ دی. نو ایراګانو باندې به جنازه کوي عزتمندو، او دا غلطه خبره ده د شپې به جنازې کې او جنازه پې نشته. ولی نشته؟ خو د الله یو بنده دی او د الله یو مظلوم بنده دی، او مظلوم بنده سره خو د الله مددي. نو په هغوی باندې ټول احکامات دي. نو چې هغه سړی دی ښه مزېدار ښځه به وله وکړي، او که جینۍ د مکمل نو به سړی به وله وکړي. پکار دی د هغې کفالت وشي. دویم صورت یې د عزتمندو هغې ته ویله کېږي خنثی، او د انګریزان ورته شي میل وایي. لکه هم سړی یو هم ښځی. الله رب العزت عجیبه مخلوقات پیدا کړي. نو بیا به په دې کې ګورې چې په دې کې د سړو علامات زیات دي که د ښځو علامات زیات دي. نو که د ښځو علامات پکې زیات دي بس ښځه شوه، نو چې ښځه شوه واده به موله کې، چې مړه شوه هغه شان کفن به موله ورکې، او هغه شان به د ښځو حج به د ښځو په شان کوي، او کفن دفن به هم د ښځو په شان. ټیک د دواړه علامات پکې شته، خو د ښځو علامات پکې زیات دي. او که د سړو علامات پکې زیات دي، مثلا فقهاو لیکلي دي چې کله دا ماشوم نو ته به وګوري چې کله دا امتیازې کوي په کومه لارې کوي. که د سړو په لارې کوي سړی شو، که د ښځو په لارې کوي ښځه به، یا اول ځل یې په کومه لار کړي دي هغه به شي. ګوره زموږ دین دومره عالمگیر دین دی چې د هر چا احکامات پکې بیان شوي دي. نو بعضو اجراګانو نشته، د اجراګانو د خنثی او د خنثی مشکل باقاعده مسائل او بابونه دي، د دې د میراث د تقسیمولو خپلې طریقې دي او د هغوی احکامات بیان شوي. زموږ دین یتیم دین نه دی او دا عالمگیر دین دی، د هر چا احکامات پکې شته او د هر چا غم کوي. نو د اجرا ته خلک ګوریم نه، او زموږ د دین په کتابونو کې باقاعده چیپټر یې د دې دپاره مونځ شي. باب خنثی مشکل دا باب دی او دا چیپټر دی د خنثی مشکل د مسایلو په بیان کې. نو دی وجې نه عزتمندو چې غالب پکې وشي، نو چې سړی شو به سړی شو د هغې احکامات په پکې راشي. جنازه به هم هغسې خلک کوي چې د سړو احکام به ګیځي او سړي به جنازه کوي. علاماتو ته به یې ګوري. که ماشوم مړ شو، بالکل داسې ماشوم دی ماشوم مړ شو، نو ماشوم هم دغسې معلومې. او دریم قسم پکې عزتمندو داسې دی چې هغه بالکل مکمل خنثی مشکلي، یا پکې بالکل یو اعضام نه وي، نه د سړو اعضایي پکې نه د ښځو، بس اسې الله رب العزت هغوی کې یو سوراخ شان پیدا کړي د تقاضي پوره کولو دپاره، نور څه نه. عجیبه عجیبه مخلوق پیدا کړي. او یا داسې دي دواړه اعضاو سره شته او بالکل یو طرف ته هم توجه نشته دی، او بالکل معلومات یې نه کېږي چې دا سړی دی که ښځه. دې ته وایي خنثی مشکل. نو د دې بیا عزتمندو د جنازې او د غسل او دغه احکاماتو کې لږ شان شریعت د هغې خپل رالېږي، ځکه د دې پته نه لګي.
که مکمل سړی نو دا چې بالکل خنثی مشکلي نو دا به نکاح نه کوي. جمهور علماء کرام وایي ځکه که دا ښځه وي او دا نکاح وکړي ښځې سره نو که دا ښځې نو ښځې سره نکاح راله، او که بالفرض دا سړي سره نکاح وکړي او دا پکې اصل کې سړی نو د سړي سره نکاح راله پته نه لګي. نو دغه خاص صورت چې کله دا د اجړاګانو احکامات نه دي، اجړا خو ما درته سړی دی، دا هغه خنثی مشکل چې یو طرف ته راجع نه وي او یو طرف ته میلان نه وي او بالکل بیلنس برابر دی، یو طرف ته میلان نه کوي. نو داسې اوس د سړو احکامات هم پې پوره نه راځي، ښځو احکامات هم شریعت وایي احتیاط کوئ. داسې نه چې دا ښځې بې ادبي ونشي، عزت وله ورکړی شریعت وایي سړي به یې نه لمبئ. کوئی ښځې دې ولمبئ وي که چېرته سړی نو بیا هم بده خبره ده. نو د دې وجې نه شریعت وایي بس غسل وله مه ورکوه، تیمم دې وله ورکي. بعض عالمان لیکلي که چېرته مثلا تالاب کې وله غوپه ورکړه او یا داسې نیر کې سیند کې وله غوپه ورکړه یا د لرې نه په پیپ باندې ووینځلو خیر دی. خو جمهور علماء کرام وایي چې نه، بس د غسل څه ضرورت دی چې الله درته معاف کوي او دین یې درته معاف کوي، نو څه ضرورت دی؟ کله چې موږ بیمار یو نو موږ د غسل په ځای باندې څه کوو؟ تیمم کوو، خاورې ځان باندې راکاږو، الله مونځ قبلوي که نه قبلوي؟ بالکل یې قبلوي. نو دقه شان دلته یو ضرورت رالی تیمم وله ورکوي. که خپل خپلوان محارم ژوندی هغه دې وله تیمم ورکي بغیر د کپړې نه، او دغه رنګې که بالفرض اجنبیان وي پردي خلک نو بس لاس ته دې کپړه واچي تیمم دې وله ورکي، په لاس دې وله لاس راکاږي، په مخ دې وله راکاږي او داسې په خاورو باندې دي لاس پیله ووهي او بیا دې راکاږي تیمم دې وله وکړي. او داسې کس بیا امامت نشي کولی. البته بعضو لیکلي که ټولې ښځې وي نو دا خنثی مشکلي بیا د هغوی امامت کولی شي، خو د سړو نشي کولی چېرته جینۍ نه او زمونږ خلک خو وران دي که نه بس بیا سیلونو له راځي، جمع به ډېری خو سیل به کوي، سیل دپاره خلک راځي. نو داسې کس مه امام کوه او نکاح به یې نه کېږي عزتمندو، ځکه چې سړي سره نکاح کوي نو بیا هغه بله مسله ده چې ښځې سره بیا دا بل صورت دی. بعض علماء کرام وایي علاج وله وکړه، وبه یې ګورې حالاتو ته به یې وګورې، حالاتو ته به یې وګورې او علاج به ولو کې ډاکټرانو ته به ووایي چې تاسو یې چک کوئ، میډیکل ټیسټ دله وکئ چې د ښځې طرف ته میلان زیات دی که سړي طرف ته، یا د هغه نه تپوس وکړه چې ستا ښځو ته میلان زیات دی که سړو ته. خو بهتره خبره دا ده چې صبر وکړي او بس نکاح وله ونه شي. اوس چې نکاح نه کوي ځکه نه ښځه ده او نه نر دی نو کوي بس ژوند به څنګه تېروي؟ که بالفرض شهوت یې راځي نو یې حدیث کې طریقه بیان شوې وه چې چا شهوت ډېر وي او وس یې نه کېږي د واده نو هغه دې روجي نیسي، بس دا دې روجي شروع کړي. که روجي نه نو علاج دې صفوف ټنډک داسې خوراک دی کوي چې هغه یخ خوراک وي، حکیمانو خوراک د ډاکټري علاج دې وکړي چې لږ یخ شي. ځکه نه سړی دی نه ښځه ده نو موږ څه چلو کړو د سره اوس د الله د طرف نه داسې دي. نو که سړی ولکې چې ته سړی وخیږي سبا، که ښځه ولکې سبا چېرته ښځه وخیږي نو بیا به څه کوي؟ اگر چې سامانو سره دواړه شته. خو اوس حیران دي، د دین مسله ده. نو دې وجې نه د ده به علاج کول پکار دي. هر ګوره انسان باندې شوګري چینی نه خوري او دغه رنګې بله بیماري د مالګه نه خوري نو بس دا هم دې واده نه کوي، همداسې دې قلار شي او یا دې علاج وکړي او چې علاج سره ټیک شي نو که سړی شو نو ښځه دې وله وکړي او که مکمل ښځه شوه نو بس څه دې شي خاوند دې وله وکړي. نو دې طریقې سره عزتمندو د دې احکامات دي او شریعت بیان کړي دي او بعضې وله احتیاط بیان کړی ځکه وي پتې نه لګېږي نو خیر دې لوپټه دې په سر کوي او دا شان چې کوم دی زیورات دې نه استعمالوي چې ته سړی نه او دغرنګې احرام کې به د ښځو احرام استعمالوي، کپړو کې به د ښځو کپړو استعمالوي ځکه هغې کې سطر ډېر زیات دی نو دغه دې کوي. او دا شان بغیر د محرم نه دې سفر نه کوي او دا شان کفن دی ولا د ښځو کفن به ورکي او د دفن په وخت کې د پرده پې واچي دفن دې طریقې سره دفن کی. خو دا خاص هغه صورت کې چې کله یو انسان خنثی مشکل دی د ښځو او د سړي دواړه علامات دي پکې. عام اجړاګان مبارک دا حکم نه دی هغې کې خو ما تاسو ته ویلي بعض وخت کې ښه مسلمانان دي زموږ نه په عقیده کې ښي او زموږ نه په اعمالو کې ښي
او په خیر خیرات کې هم ښیي، په اخلاقو کې هم ښیي، خو چې کوم اجرا ګډیږي نو د ده مذمت کول پکار دي چې ته دا کار ټیک د الله داسې پیدا کړی، خو د دې په ځای چولې خرڅوه او د دې په ځای ترکاڼي کوه، د دې په ځای باندې نور کارونه کوه، کیل کود والا کار وکړه چې ستا دغه سره ښایي نو نڅا ته ولې کېدي که خو ستا بېعزتي ده، دا زموږ تا باندې نه پیرزو کېږي او په 200 روپیو په 300 روپۍ باندې ته ګډېږي، نو هغې باندې بیا موږ خفه کېږو. الله رب العزت دې موږ او تاسو د داسې صورتونو نه وساتي او چې کوم کسان په دې کې مبتلا دي الله دې د هغوی مدد وکړي.